ډېر محترم مسلمانان، نن د جمعې د ورځې یو بهترینه وظیفه، پاورفل وظیفه او د داسې سرزمین نه دا وظیفه در کوم محترم مسلمانانو چې هغه د تبلیغیانو مرکز دی، د ریوند او د لاهور سرزمین دی. ځکه چې دلته دعاګانې ډېر کېږي، دا داسې ځمکه ده چې په دې باندې د الله تعالی عبادت ډېر زیات کېږي. چونکې زه اجتماع ته راغلی یم، زمونږ د لاهور اجتماع ده د مردان، نو تاسو ته په دې کې ډېرې دعاګانې کوو او یقینا چې په دې دعاګانو کې کوم انسان شریک شو، چاته دعا وکړی شوله، نو دا یقیني خبره ده 100%. ځکه چې دلته هغه ابدال او هغه بزرګان، هغه علماء کرام، هغه بزرګان دین راځي محترم چې هغه مخ ته تاسو صرف ګورئ نو تاسو به د هغې په دیدن باندې نه مړېږئ، لکه مولانا نذر الرحمن صاحب، مولانا احسان الحق صاحب، مولانا ابراهیم دیولا صاحب، دا مولانا احمد لاټ صاحب انډیا والا، دا غونډه هندوستان علماء کرام دي محترمو. نو تاسو ته ان شاء الله په دې دعاګانو کې موږ تاسو شریک کوو. کومې دعاګانې چې دلته د بزرګان دین کوي، په دې کې به تاسو ته موږ سپیشل دعا کوو. نو که چا نوم کمنټ کې لیکلی شو ډېره ښه ده، که نه وه ان شاء الله دا ویډیو چې چا مو کتله هغې ټولو ته موږ دعاګانې کوو، بلکې ټولو مسلمانانو ته به دعاګانې کوو، ځکه چې ستاسو په موږ باندې فرض دی زموږ سره محبت ساتئ، زموږ وظایف اورئ. نن چونکې د جمعې ورځ وه، پرون ما وظیفه نه اپلوډ کړې، بله ورځ هم، نو لهذا نن ما یو مخکې دی نه وظیفه اپلوډ کړه، هغه هم که څوک کولی شئ نو هغه هم وکئ. او نن چې دا کومه وظیفه ده الله الصمد، الله الصمد، دا د الله جل شانه یو بهترین نوم دی. صمد، صمد محترم څه ته وایي؟ بې نیازه، ډېر زیات بې نیازه، چاله په کروړو په ارباحو ورکړي او چاله روپۍ هم نه ورکوي، چاله د مینې محبت کور ورکړي او د چاله د مینې محبت کور نه ورکوي، د چا قرضونه ختموي، د چا باندې څوک قرضداري کوي، څوک چاله صحت ورکړي او چاله بیماري ورکړي، دا هغه د بې نیازه رب وظیفه ده محترمانو. چا چې انشاءالله دا وظیفه نه وکړله، الله تعالی به د هغه حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونخیان او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي، د صحت او د عافیت والا ورکړي. الله تعالی د ټولو مسافرو له او ټولو نوجوانانو، هلکانو له، جینکو له د زړه مرادونه پوره کړي. او د دې اجتماع د برکته، د دې اجتماع کې چې کوم نیک اعمال کېږي د هغې د برکته د الله تعالی ستاسو شرعي حاجتونه پوره کړي. محترمو، نن زمونږ وظیفه الله الصمد ده. الله الصمد تاسو ته هم معلوم دی چې دا د چا نوم دی، د کوم رب نوم دی، د کوم اله نوم دی. نو هغه اله، هغه زبردست طاقت والا رب چې هغه په هیڅ چاته نه دی محتاج محترمو. نو نن به دا وظیفه تاسو کوئ ان شاء الله، د مازدیګر د مونځ نه پس، د ماښام ماسخوتن د مونځ نه پس، 3 مونځونو نه پس به دا وظیفه تاسو کوئ. په دې ترتیب او په دې طریقه باندې مې ان شاء الله کوئ، کوم ترتیب او طریقه چې راته زه ښایم، ان شاء الله الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه جایز حاجات او خواهشات پوره کوي. د مازدیګر مونځ چې تاسو وکئ محترمانو، په خپل دغه ځای باندې به کښېنئ او تاسو به 21 کرته 21 مرتبه درود ابراهیمي ووایئ. صحیح شوه؟ کوم چې موږ په مانځه کې وایو 21 مرتبه، دا به 21 کرته به درود ابراهیمي وایي. د هغې نه پس به دغه خپل ځای باندې ناستې او 314 پېرې به الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، ډېر په د زړه د درد نه، د زړه د عشق نه، د محبت نه به 314 پېرې، او بیا 21 کرته درود ابراهیمي. بیا په سجده باندې سر کېږدي الله تعالی ته، او د خپله تندې او د خپله پوزه به دې په دې ځمکه پسې، یعنې په دې مصله پسې، په دې چټۍ پسې مږې او عجزۍ سره فریاد الله ته کې، الله دا حاجت مې دی، الله دا حاجت مې دی، الله دا قسم دغه دومره مزه کوي که نه، انسان وایي زما د حاجت هم پوره نه شي، چې د الله تعالی ته په سجده کې زاري کړي او دا پوزه او تندې په دې ځمکه پسې مږې که نه، الله تعالی ډېر خوشحالېږي. په محترمو زمونږ په دې کار کې به خیر نه وي، دا کوم څیز چې مونږ غواړو دې کې به کېدای شي زمونږ خیر نه وي، یا پکې خیر وي خو وروسته به وي. نو الله تعالی خو په هر څه باندې خبردار دی که نه، نو الله تعالی ته خو دې څیزونو پته ده، لهذا د خیر معامله غواړو. بیا چې کله د ماښام مونځ وشي محترمو، ماښام مونځ نه پس چې دی یو 2 رکعته صلات حاجت مونځ هم وکړئ،
او بیا 21 کرته درود ابراهیمی وای بیا 314 پر الله الصمد او بیا چې دی 21 کرته درود ابراهیمی او بیا سر په سجده باندې الله تعالی تاسو کېدی او بیا تندې او پوزد په الله تعالی ته مګ یو الله تعالی دا حاجت مې دی الله ته پوره کړه الله زه عاجز ایم ګناګار ایم سیاکار ایم الله ډیر ګناګار ایم الله کما کمر به ته یادوم الله تعلیم بذات الصدور یا الله زما دا حاجت ټول حاجتونه الله تعالی ته وړاندې خپل ګناهونه معافي الله تعالی نه وغواړه ما سوتن مون نه پس بیا دا غرانګي دا ترتیب سره سر 21 کرته لومبه درود شریف بیا 314 پر الله صمد بیا 21 کرته درود شریف او بیا الله تعالی ته زاری فریاد او سر په سجده باندې الله تعالی ته خپل زاری وړاندې کوي ان شاء الله محترمو چې دا درې وختونه تیریږي او تاسو دا غسان جړه او فریاد سره الله تعالی ته په سجده باندې فرې وتلی او خپل تندې او ارسم الله تعالی ته ومغل نو شاید ان شاء الله چې الله تعالی تاسو حاجات پوره کړي تاسو مشکلات آسان کړي تاسو غمونه ختم کړي تاسو پریشانای ختم کړي موږ ته هم دعاګانې ډېر کوي مو تاسو دعاګانې کو الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز خواهشات